أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قبیل قدر سمین و نصیرین دا آیات چې تاسو ته مو تلاوت کړل د سورې بینه دېرشمې سپارې کې دی. دغې آیې ذیل کې لفظ شیعه باندې بحث شوی دی ځکه څه ځنه تاریخونو کې شته چې شیعه وروسته پیداوار دی، دو سیاسي پیداوار دی، دو رد عمل والا پیداوار دی، دو عبدالله ابن سبا پیداوار دی، پلانکې مختلفې خبرې کېږي. خو بهرحال دې دپاره څه مختلفو کسانو ته څه هغه حقیقت غواړي څه وایوري هغوی دپاره څو نکتې دي حوالې سره ذکر کوم چې دغې آیې کې خداوند عالم یایي چې هغه کسان څه مؤمنان دي و عمل صالح یې کړی دی دا د ځمکې بهترین مخلوقات دي. حاکم حسکانی نمیگی نیشابوری دا د علماء اهل سنت پنځمې صدۍ مفسرینو نه دی. دې شواهد و تنزیل کی تقریبا مختلفو اسنادو سره 20 روایات راوړي دي چې هغوی نه څو روایات څخه هم هغوی کې یو روایت ابن عباس نه دی. ابن عباس هم سنیانو ته قابل قبول دی هم شیعو ته چې یو بهترین مفسر قرآن دی. دوی چې کله دا آیه نازله شوله یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه پیغمبر د علی ته کو څه هو انت و شیعتک دین مراد یو ته وي تو شیعه دي ستاتی انت و شیعتک یوم القیامه ورځ قیامت ته وي تو شیعه به کوم حالات کې رسی راضین مرضین تاسو خدای نه رضی خدای تاسو نه رسی و یعتی عدوک غضبانا مقبحین و تاسو دشمن به کوم دی هغه به غضب حالات کې مایوس حالات کې و جهنم ته روان شکل کې به نسیږي رسی به پسی کې به نو کوسه دغه حدیث کې چې حاکم حسکانی ابن عباس نه روایت کړی دی یعنی لفظ شیعه خود پیغمبر زمانه کې استعمال شوی دی داسې نه څه دا ورسته والا پیداوار وي. ابو برزه نمیږي هغه هم یایي چې کله دا آیه پیغمبر قرائت کړی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه پیغمبر دکا هم انت و شیعتک یا علی دین مراد توی تو شیعه دی یا علی و میعاد ما بین و بینک الحوض ایماو تو سید ملوی دلی زای اغا حوض کوثر دی حالتا بزت استا انتظار کیا. دین علاوه جابر بن عبدالله انصاری پیغمبر مشهور صحابی دی غیس پیغمبر سره یو زای ناست و کعبه کوټې سره پیغمبر سترګې شولې علي طرف ته قد عطاکم اخی متدکا صحابه کرام دی ما ورور علي روان دی. اغنه بعد علي علیه السلام په باره کې پیغمبر وویله کعبې طرف ته مخ کو چې و رب هذه البنیه د کعبې رب نه مو قسم وي چې ان هذا علي و شیعته د علي شیعه هم الفائزون یوم القیامه ورځ قیامت علیا کامیاب دی د علي شیعه کامیاب دی. بیا پیغمبر مو طرف ته مخ کو ویله چې اما والله انه اولکم ایمانا بالله ټولو کې عمل که څه خدای نه ایمان راوړی دی علي دی و اقوامکم بامر الله ټولو نه زیات څه د خدای امر باندې قایم و دایم دی علي دی و اوفاکم بعهد الله ټولو نه زیات څه وفادار دی د خدای عهد باندې هغه علي دی و اقضاکم بحکم الله ټولو نه زیات څه بهترین فیصلې کوونکی دی هغه علي دی و اقسمکم السویه ټولو نه زیات څه نظام عدالت سره تسویه سره مساوات سره څه تقسیم مال کوي هغه علي دی و اعدلکم فی الرعیه تاسې رعیت کې څه ټول نه بهترین عدالت کوي هغه علي دی و اعظمکم عند الله مزیه او خدای سره زیات عظیم دی هغه علي دی. قال جابر د کو فانزل الله سکله دا فضایل د علي بیان شول د آیه نازله شو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه سکله آیه نازله شو فکان علی اذا اقبل سکله علي راغ قال اصحاب محمد نو اس پیغمبر د صحابه کرام چې کله به علي رتللی د هغو صحابه او خولې باندې به دا جمله ډېره وه قد اتاکم خیر البریه بعد رسول الله پیغمبر نه وروسته بهترین عالم څه کوم دی بهترین مخلوقات علي راغللو خیر البریه باقاعده د علي لقب وګرځېدلو. لذا دین علاوه نور هم دي کې روایات شته دي څه سوای کې محرکه دین علاوه ځنه محمد شبلنجي چې کوم دی نور الابصار کې جلال الدین سیوطي در منصور کې دا ټوله روایات راوړي دي. در منصور د اهل سنت مشهور تفسیر دی هغه کې جلال الدین ابن عباس نه نقل کوي چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه آیات چې کله نازله شوله نه پیغمبر علي ته وویله چې انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضین یا علي تا ورځې کامیابي ته دا شیعه کامیاب دي تاسې خدای نه رضي خدای تاسې نه رسي. بیا دین علاوه څه د ابن مردوی څه د علي نه نقل کوي چې پیغمبر وویله
موت ویل الم تسمع قول الله عز وجل علی جان ته دا قول نه دی اوریدلی چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه دغه عین مراد څوک دی انت وشیاتک و موعد و موعدکم الحوض علی دینه مراد یو ته تو شیادی تو سی مو تو سی ودا بیا حوض کوثر ته مال ته ملوی کو اذا جئت الامم للحساب سکلا مو سره امت د رسول راشي حساب د پاره تدعون غرا محجلین خو تاسو ته کوم دعوات ملويږي تاسو به کوم حالات کې وته او تو شیابه حالات کې رسیږي تاسو ټندونه بم نور خيږي ځکه د امیر المؤمنین یو لقب لکه څنګه امام المتقین یا امیر المؤمنین یو لقب د قائد الغر المحجلین سالی دغه کسانو رهبر دی څاغوي ټندونه بیا اغه نور شبکه نور نه خيږي دغه روایت د پاره نور کچو غوړي حقایق او واقعا ځون خبري نو خطیب خوارزمی مناقب کې ابو نعیم اصفهانی کفایت الخصام کې علامه طبری خپل تفسیر کې دین الله ابن صباغ مالکی فصول المهمه کتاب ده علامه شوکانی سکم ده فتح الغدیر ده شیخ سلیمان حنفی قندوزی یا نبی الموده الوسید مشهور اهل سنت مفسر اگر روح المعانی اگر کې دغه حدیث باندې بحث کړی ده چې یا علی تو تو شیا ورزي د قیامت کامیاب دي لذا دا جمله بالکل نادرست ده چې چوکې مورخ ذکر کوي د خنک کې څنګه وي چې شیا ورسته پیدا ور دي د شیا او تخم خود پیغمبر زمانه کې رسول الله په خپل وکړلو چې یا علی ته او ته شیا کمیو دي پروردگار نه دعا ده چې خدای د علی لیاري باندې قائم او دائم علی لیاري کې شهادت علی لیاري زنده کول موټول د توفیق نصیب کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.